عزیزانو دی مازیگر روانیگی تپوس کی د خلقنا زچی د شپې مزل وکما احتیاط بکی ګورا تدبیر با برابر تقدیر با الله تسپاره تقدیر بچا تسپاره تدبیر ستا سنت تپوس کی زددی زانا سٹ مروان شم چه پلان کی زنگل نازپ سلامت تیر شم قافلہ غی زنگل تسٹ مرا رسیگی چاورتویل اے دخ دے بندہ آغی تچت اس روان شی داغی زنگل نبار بستاش پراشی التخامخا قافلی پرتیوی خلق انتظار کی بے بتپاغی باندی سار قافلو سر روان شی دورز اغز مری او اغ شرمخان اغ انسان خورن کی حیوانات بار نراوزی دیوی دیر خلا عزیزانو کم عمل چی دا اللہ در رضا پارے دیرا روان دے الترا رسید دا انتظار کی دا آقا مبارک خادم صحابی مرو رسید دی ورطوی تاسی دل تسٹ مرال وی زمنگا گینٹا دو دری کی گی منگرا رسید لی ورطوی زمرال خرازی دا اللہ پتوکل باندے روانی گو اگی ورطوی منگتلے شنا ورطوی انشاءاللہ زد اغچ اخادمی ما دا چا امانت کی خیانت نہ دے کرے اللہ بد دغی امانت پا ادا کون کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا قیادت کی دمر کافران مردار کرل جہنم تے کافر او رسول او بیا دی زان او وجلو نو حکم دی سدے داس جنت تلاڑو ما ویل نا ما خو سر کی در تا اویل چه اعتبار خاتمی تا دے دیر خلقو دیر نیک اعمال کئی خو اللہ تی نارازی آخر کی تے دا سے عمل صادر کی چه جہنم تے برابر کی نو یاد ساتی سوک چیزان وجنی سوک چیزان مڑکائی دے زان تباہ و برباد کرو دے وجن زمن دا فقہاو یو مسئلہ دا جزی مسئلہ دا چه چا زان مڑکو داغی جنازہ با امام الحی نکی لوی عالم بے جنازہ نکی تقوادار سرے بے امامت نکی چاچی زان مڑکو کہ مسلمان ہو او زانی مڑکو نو دا سرے دی جنازہ دی تقوادار خلق نکی دا سی سک دی اڑان دی کی پا معاشرہ کی داغا سا عزت دمر خل نکی نبی علماء ذکر کری پلان کے دیو کی پلان کے دیو کی بہرحال چاچی زان او وجلو بے دو مسئلی دی یو چا زان او وجلو پنن زمانہ کی دی خدا کا مسئلہ دا چی جنازہ بھئی امام الحی نکی لوی عالم بے نکی او پس زمانہ دا رسول اللہ کی چی چا زان او وجلو اگر دنیا نا کافر لاڑو دنیا نا سلاڑو کافر لاڑو نو دا سڑے چما دا چا بیان کرو دا دنیا نا کافر لاڑو ذکر نبی علیہ السلام ویلو دا دا اہل دا اور ندے نو چی دا چا بارک پیغمبر ہوئی چی دا دا اہل دا اور ندے دا دا پارا بیا چکم دے بخنا نشتا ولی لاڑو ولی دا کفر عمل اکو عزیزانو دا دا پا عمل کی دا اللہ رضا نوا دا پیغمبر دا سنت و خیر ساتل پکی نو دا دا ریا عملو دا دا خودن عملو دا چی ما تخلق بہادر اوئی نو اللہ چی دا چا نیت تا گوری نو رونو اولا خبر دادا چی منگو تا سے ہر عمل کو گوری رونو نیت سپا ساتای نیت دی خبر خو پوشوی کن نیت سپا ساتای خواہ گوری زستا سے یو فقیر پدی منبر ناست مخیتا مانا بخطئی کی گی بل ما کیو بل عادت تے زدہ ہر عالم خب بیانوم لیکن چی علماء دا اللہ دا دین محافظین دی علماء اگر کدا ہر مکتب فکر سر تعلق ساتی زورتا
زړه کې ادب او احترام ساتم. تاسې به اوس څه وایي والله چې زما خپل بچې معمولي غونده کې بې ادبي وکړي، که مکلف دی او که غیر مکلف دی زه یې رټم، بې ادبي مې نه خوښېږي. نو بیا د علماو بې ادبي هر عالم په خپل ځای باندې ډېر اوچت دی، بالا دی، معامله د الله سره د موږ د چا د کار. دغه یو خبره زما واورئ چې محبت ورسره نه ساتم، لکه هغه عالم چې هغه د اولیاءو بې ادبي کوي، د صحابه کرامو بې ادبي کوي، قلم بې ادبه چلیدلی، جبه بې ادبه چلیدلی، نو هغې سره د حدیث پرنا کې تعلق ساتم. نبی علیہ السلام فرمایي چې چا د الله د رضا دپاره چا سره تعلق وساتلو الله به لوی اجر ورکړي، او چې چا د الله د دین د رضا دپاره، د دین د بقا دپاره، د الله د رضا د حصول دپاره چا سره تعلق پرېښودو الله به له په دې اجر عظیم ورکړي. نو زما تعلق د هر چا سره د دین په بنا دی. زه د هر عالم خیال ساتم. زه یو ځای له تلی وم، یو مولانا صاحب نو هغه اودس وکړو زما د وړاندې، ما تاسو ته ویلو او کوشش کول چې مصلي ته وړاندې شي. بس هغه ما ته خو پته ولګېده ما سره 3 کسانو، هغوی 2 کسانو. حق خو دا و چې زه وړاندې شوی، ځکه موږ 3 کسانو که او هغوی 2 کسانو، او ما له پته و چې هغې ما پسې مونځ خو زړه نه غوښتل. نو چې څنګه هغه ابل ته اقامت وکړه، ما زه لږ کار به زه وکړم، لږ کار به ته وکړي، ما لږ کار به زه وکړم، ډېر کار به ته وکړي. مولانا صاحب حیران شو، وایي زه اقامت کوه. نو ما اقامت وکړ، اقامت مې وکړو، هغه نیتو تړلو، نو هغه مانځه کې رفع الیدین کول. ابل ملګری چې ما سره ولاړو هغې هم رفع الیدین کول. موږ خپل طالبان ما سره ملګري وو، الله دې خوشحاله کړي. مونځ مو وکړو، بیا موږ خپل سنت وکړو، سفر کې موږ هم هغوی خو دواړه ووتل. نو ما ته یو ملګري وویل چې مولوي صاحب سره دې ورپسې مونځ وکړو. مال نه نه، زما مخکې اودس وکړو، زما مخکې مسواک ووهلو، نور پکې څه خبره ده؟ دې رفع الیدین کوي، موږ رفع الیدین په هر مانځه کې غیر د اختر نه جایز ګڼو، خو اولای دا ګڼو چې رفع الیدین ونه کړو. موږ ته مونځ د عبدالله ابن مسعود پروت دی، د نورو صحابهو پروت دی، او دې خپل د عبدالله ابن عمر صاحب مونځ خیس خبره نه ده. هغه طالبانو جذبه مې کېنول. نو یو ملګري ما ته ویل مولوي صاحب ګوره دې څومره بې ادبي وکړه. ما دا ټکې پرېږدئ که نه، بې ادبي به خپل کار کوي. الله دې مونږ ټولو کې ادب راولي. نو زه د هر عالم ګوره یاد ساتئ، که زما استاد خو بیا خو مې استاد دی، که هر عالم یې زه عزت کوم، هر یو عالم ته درنه کلمه استعمالوم، او الله دې توفیق را نصیب کړي. تاسو ته هم چې د علماو باره کې ښایسته خبرې کوئ، بدې مه کوئ، ځکه یو عالم لوی مقام دا دی چې الله به ورسره حساب وي، ځان ته کوي. دا مې د یو عالم تقریر کې اورېدلي چې عالم به الله ځان ته ودرئ او ورته به وي دا ګناه دې کړې، دا ګناه دې کړې، الله به پرې رحم وکړي او ګناه به یې معاف کړي. وایي تپوس وشو چې دا عالم ځان ته الله ولې ودرئ؟ وایي ورته وایي چې ای زما بنده، په تا زما د علم نوم پروت و، چې مې دنیا کې چاته ونه شرمولې، اوس دې په حساب کې هم چاته نه شرموم. نو کېدای چې دا کوم عالم پسې زه خبره کوم او دا دغه مقام ته رسېدلی او ما پسې بلا شاته پړ لګېدلی، نو کار مو څه دی؟ نو اولا تاسې که په خپل عمل کې ترقي غواړئ او خپل عمل مخکې بوتلل غواړئ، نو په هر چا ښه ګمان کوئ. ظن المؤمنین خیرا. نن سبا داسې وخت دی که ته د یو عالم ښه تذکره وکړې، وایي وګوره دې داسې وایي او دې داسې وایي، د خدای بنده که ته نیک عمل کې تم زمونږ نه بهترې، تم پاک انسان یې، کېدای شي چې ته زمونږ نه ډېر ښې، خو ته به مو لیدلی نه په یو کار باندې، په یو کردار به م نه یې لیدلی. نو ته په دې ګیله مه کوه چې نه په دې منبر دې زما نوم والي، بس ته م ښه سړی، الله دې سره زمونږ ښه لره چې ته خوشحالېږې. او که ستاسې دا خیال وي چې مولوي صاحب پسې به مونږ خبرې وکړو میډیا باندې، او دې به جواب راکړي ای زه لا اوسه پورې اوسګار نه یم، زه لا اوسه پورې ډېرو بوجونو کې پټ یم، ستا د دې بوج اړو ما ته پته لګي نه چې دا ته ښه وې او که بد وې. ښه وې، الله دې سره زمونږ د نیکۍ توفیق در نصیب کړي. هغه څوک چې د بل عیبو ته نظر کوو، خدای مه کړه د خپل عیبو نه خبر. ما کې دومره عیبونه دي، کېدای شي دا کوم چې ته بیانت ده دا کم بیان کړي ډېر دي، راکړي الله دې رانه وباسي. انسانان یو،
کمزوری وو د دې دعوه نه کوو چې موږ سوایو هغه به ټول صحیح وي. نه نه نه، انسانان یو، خطا به کېږي. نو ما په هغه جمعه باندې دوه خبرې وکړې، خو د دواړو خبرو نتیجه باندې یو ملګری نه و پوه شوی. رابطه وکړه چې مولوي صاحب اولا چې دا کم سړي ځان مړ کو، دا کم خوا لاړو او کافر لاړو او کافر لاړو. ولی په وجود د رسول الله چې پیغمبر پچا گواهی ورکی نو دا هغه خبره به دروغ کیږي نه. نو هغه ول دا د جهنمینو نه دی، نو ځان مړ کو جهنم ته لاړو. دا استاد اوس په سوچ وکي چې عبدالمتین خبره خو دې وکړه، خدا خطرناک زکا چې د پیغمبر علیه السلام په صف کې مونږ کولو، د نبی علیه السلام په څنګ کې جهاد کولو او خاتمه خراب شوه، و عبدالمتین مونږ بس کو. دا ځان ته چې عبدالمتین په خپل عمل ما مغرور کېږي، په خپل تلاوت او په درس ما مغرور کېږي. خاتمه ته بګورو، الله دې زمونږ استاد خاتمه په ایمان او فرمایي. دویم تاسو ته ما ویلو آغا مرچکی چی صحابی ناستے، آقا مبارک صحابہ اولی گل آغا پلان کے ملگر استاسی نرازی ولی نرازی تلاشو کی آغا اخپل ملگرو نستاسی ولی جداشو. یو صحابی ورغ دید خپلی مرچینا بار ولار دے ورتوی نبی علیہ السلام وی چی ولی نرازی. ولی خبر بانو مخ کی جمعہ بانی پوئی ہوئی کن سی ورسر یہ خود لیو امانت سا سوچ کوئی اس ورد امانت ورسرا نن بدی اخپل زان سر اوگور چا عبدالمتین سر دی خودے دے چا امانت نئی ساری ہو تب دا عبدالمتین دے بزرگی پتہ دیتا اولگی کہ دے پردے امانت سنگا ساتی دے وجہ نظری اخپلو خاص مرگرو تم چرون ما بانی اعتماد مکوئی مجھسو گوری اخپلا کوئی بس سب ہوئی ذہن کیا اخپل کوئی او اس کوشش دا کم جسو 10 روپے راکی امداد را پکم زی اولگم بس بیخی مستبیت بل طرف تتلے زکا اسینا چی دے پدیزے کی خاص ضروری ہوزی پا بل زی کی ورطا اولگم ضروری ان دردی امانت کہ خیانت سمرہ نقصان دے او امانت ساتل کی سمرہ فیدہ دا گورے ورطوس. آقا مبارک وی دی تا اوہ چراشا ولی نرازی جنگ خلاص تے منگا دی علاقی دا پارا پلان کے گورنر مقرر کرلو دے سرب دمر محافظین وی استانا مپاغی کی نشتا ولی نرازی. دا نبی علیہ السلام طریقہ داوا چه کمزه به فتح کو التبه درې ورځې تیرولې. څو ورځې؟ 3 ورځې التبه امیر گورنر دا علاقی مشران دا به ټول نه د حضور پاک خپل اخلاق دي ټول به راجمع کړل او دا مزیموار دی دا بستاس د علاقی فیصله کوي. 3 ورځې به نبی علیہ السلام الته تیرولې. 3 ورځې تیر شوي دا صحابي مونږ سره ولی نزي صحابه خو تیار دي. آغا صحابی و یا رسول اللہ ما سرا چا امانت خود لے زاغی ادا کولو تا ایسار ما ورطوی چاہتے اس پارا وی اسنا چی اغراشی او سوک پی جنینا مال دا پتن لگی دلا چی دا مال دا امانت چی ما سر پروتے دا مسلمان مال دے او کد یہودی مال لے او کد نصرانی مال لے او کد مجوسی مال دے ما تا پتشت دینا فلہذا زورت انتظار خپلکو ما ورتوی اے دخدے بندہ کمنگ نپاتی شوی لار غٹا لار دائی شرم خان بدی اخری زان ببے محفوظ انساتی ورتوی یا رسول اللہ ما دے شرم خان اخری خوزبستا پجامہ بانی قیمت کی داغ نہ لگو ما خیر دے جہاد کی شہید نشما خیر دے جہاد کی لگی دلے نئی ما اے دا اللہ محبوبہ
بشرمخان به مې اخوري